ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون محترم وحزين يرجوكي بدر غزوات التكليف سنوانه وذا غزوة بدر دير وحق القدر في الإسلام کی كم صحابة بدر کی شرکت کرے دے اچھت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم داغی فضیلت بیان کرے اللہ تعالیٰ ہمتا آئندہ گناہوں مغفرت متکڑا ہے چیزیں رسل استاذ سنت گناہوں کی اللہ کو باری نوائی سی داغی کا مغفرت کرے رہا ہے اس کی راضی جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوسكم ما تعدون أهل بدر فيكم يا صحابة ويا نبي صلى الله عليه وسلم استاسو کے بدریان کم قدر اور مرتبہ ہے سونا شان ہے مرتبہ و قدر سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ من بطول صحابہ کے بدریان افضل صحابہ دی بہترین صحابہ دی اوچت مرتبے والا خلق دی جبریل علیہ السلام تو فرمایا کہ لقت سے کمن ملائکوں کی جتن ملائک بدر ترغلی اور جنگ کی عیسیٰ عبست دا ماغا پٹول ملائکوں کی افضل ملائکوں کی ولی انسان تا مرتبہ اور قدر جس دین اسلام کی ملائی ندارا رب مجاہدات ندارا اعمال ندارا اخلاص ندارا قربانوں باندھ ملائی نصب وجنا شرافت وجنا مال وجنا داعش قربانی مرتبہ اور منزلت
دې انسان الله په نسبت باندې دنیا کې د مرتبه نه ورکړي حدیث کې راځي صاحب زلامو هغه وايي زموږ ګمان دا و چې رب زه افضل ما ما څه پیسې دي ما سامان او زه جیدادونو والا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل انما ترزقون وتنصرون بضعفائكم يا صحابه تاسو چې الله مدد کوي الله سره نصرت کوي نادر کمزور مؤمنان چې په کې اخلاص کوي د هغې په دعاګانو الله دعاګانې وغواړي د هغې په وجه الله تاسو مدد او نصرت کوي دیو جنا بدریانو ته دا مرتبه الله د عمل د وجه ملا وکړه دغه دا ډېر سخته مقابله وه کورنۍ جنګ او مشرکان هم کثرت سره په ډېروالي کې اسلحه هم سره ډېره وه تعداد هم سره ډېر مؤمنانو سره چې کمزوري لیکن میدان کې کلک ودرېدل الله باندې اعتماد او بروسه وکړه ورته ابوبکر صدیق له الله اوچته مرتبه ورکړې د انبیاء د رسل اوچته مرتبه د تمام انسانانو کې د ابوبکر صدیق دا سره دې نه چې ابوبکر صدیق د نبی صلی الله علیه وسلم د قبیلې نه و د بنو هاشم نه و د بنو مطلب نه نبی صلی الله علیه وسلم سره علي د بنو هاشم نه دی عثمان ته زامنو کې راځي وګړي لوري کې خپلې دغه بیا عمر ځکه له رسول په اسلام کې راغلی علي نه رسول راغلی عثمان نه رسول راغلی نور ډېر صحابه نه رسول راغلی تقریبا څلوېښت کس دی چې په اسلام کې داخل شوی په پنځم کال د نبوت باندې حمزه نه رسول په اسلام کې داخل شوی لیکن دویمه مرتبه د عمر بن خطاب ده سره د هغې شامل بن عیونه دی د نبي صلی الله علیه وسلم د ملي نه دی دا دویمه مرتبه چې هغه ته الله ورکړه دی په قربانو ورکړی ابوبکر هم غټې قربانۍ کړي دي او عمر بن خطاب هم غټې قربانۍ کړي بیا د عمر قربانۍ د ابوبکر قربانو ته نه رسېږي روایتو کې راځي عائشة رضی الله عنها یو ځل د نبي صلی الله علیه وسلم سره شپې ناسته وه بلکل صفا اسمان دا ستوري پکې ښکاره کېدل ډېر کثرت او تعداد سره اکثر موږ تاسو دلته د بجلیانو د رڼا د وجه نه اسمان او ستوري موږ ته ټوله نه ښکاري زړه دې ځای ته لاړ شي هلته بجلیان وي بیا د دې اسمان د ستوري رڼا باندې وي او تعداد او کثرت هغه ته محسوسېږي عائشة رضی الله عنها نبي صلی الله علیه وسلم ته وویل ای د الله نبی ستا په دې امت کې داسې څوک شته دی چې داسې اعمال یې کړي دي څونه زیات دي نبي صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب عائشة رضی الله عنها په دې اړه کې خبر شوه چې ولې زما پلار هغه چې دا ټول قربانۍ یې کړي دي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې ای د الله نبی ولې د عمر بن خطاب حسنات او نیکۍ د ابوبکر نه زیات دي نبي صلی الله علیه وسلم وویل نه د عمر ټولې نیکۍ نه راجمع کړي ابوبکر صدیق هغه یو نیکۍ چې ما سي په غار کې شپه تېره کړې او ما سي په غار کې سفر کې راسه وخت یې تېر کړی هغې ته به ونه رسېږي ځکه دا ډېره سخته قرباني وه چې ابوبکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه تیار شو
ولاړ په سفر باندې د پته باندې کول د نبی صلی الله علیه وسلم قتل تسیری لیکن دا هغه تیار نبی صلی الله علیه وسلم سے هجرت دا مراتب دلته اعمال په وجه باندې قربانیو په وجه باندې هر قسم قربانی چې کړي و الله ول شان او شکر ته ورکړل یو روایت کې راځي امام بخاری رحمه الله راوړل باقي ټول د ازیر ملاو شوی دی چې اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الله تعالی بدریان ته ویلي چې د دې بدل نوښتو یې بدریان چې تاسو کوم عمل کوئ هغه تاسو الله بخله ده خپل فضل او کرم نو وجنا مخکې ته مغفرت کړل د ګناه نه کیږي الله تعالی معاف کوي باندې سبب ده دې ته اعزاز وي یو سره داسې کارنامه کوي چې دا کارنامه په وجه ته رضا شي خوشاله شي او دا غیر وجه رسول ته چې نو بس تاسو اجازه ته تسمع مخالفت کوي زتا په دې مخالفت باندې قرآن سبحانه الله تسبیح ته اجازه ورکړه دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې کې ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځه چې په مکه باندې حمله وکړي رسول راځي چې الله تعالی مکه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فقره چې مکه والا تفقه نه لګي دا ثابت کوي علاقه باندې پولیس ولی نبی صلی الله علیه وسلم دا نفخ ولا چې مکه والا کسان کې مینه پیش دا غیر ذکری وشي وصل عقبه قبضه کو ضربت ختم دیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مشرکان زمکه جیداتونه قبضه کړی دي هغه ته پیښې چې زئی ازمن حق دی چې نه وایي ومنګه دا نه تاسو د صفات چې زړه دا شکوک او شبهات وسی ګینه نبی صلی الله علیه وسلم صحابه غرض قالونه د خلکو حاصله وندي اراده دا وی چې مکی والا ته تقول لګي او ناصبی به حمله صحابه کې حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ هم بدري صحابي بس دې راولې موږ دلسته او خط کولې کو مکی مشرکان او په خط کو تدالي کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته روان دي يسري إليكم بالجيش ويدسي لحكة الراولي كان ليل تشبيه بشام همدانك كستيل لسيلاب بشام تاسو سره مقابله نشي کولای کله لحکر رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم والله لو جاءكم وحده تزالت لمن مصلحه مقابله تدرجه کوم تاسو مقابله نشي کولای الله به تاسو باندې قادر دی لہذا مخکې د حمله نه مخکې سوچ او فکر وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی صرف دونه دی هغه طرف ته اعلان نه کړ دا خط کې د نبی صلی الله علیه وسلم راز کار کړو الله نبی ته وکړه حاضر نبی بلتعه یو زنانه مکه نه راغله دا هغه ته خط ورکړه مکه مشرکان او دا خط پسې کسان ټولې چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه پسې کوي او ته ویل چې روضه خاص مقام ته ورشي انت یو خطر روانه او دا غیر خط ته حاطب وی ودعا خط دی واس صحابه پسې ورته ما روضه خاص کې کړه وتویل خط راکړه هغه انکار وکړ چې ما څه خط نشته صحابه ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ نه وی رښتیا وایي والله لمجردنك من بل بربنده کو تفتیش او تلاش وکړو او یا موږ خط په اسانه باندې راکړو نور تاسو کار نه لرو خط څه کار زه په یوه چې را ما پرې نه
خط یې راواخیستو په بډه کې تاو کړو د کوڅو کې ورکړی کوڅې مې په بډه کې تاوې کړې دا ځینې راویښ بیا د کوڅو نه راکولاو خط کې د حاتم بن بلتعه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې خط راوړو عمر بن الخطاب رضی الله عنه ډېر متشدد د الله په حکم کې چا سره نرمي نه کوله واشدهم في امر الله عمر په حدیث کې راځي الله په امر کې الله په امر کې الله په دین کې ډېر سخت کوونکی عمر بن الخطاب سختۍ کې ډېر سختي کوله نو یې چې به نرمي نه کار وشي سختۍ دې به نرمي نه کار وشي دې عمر نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل الله نه دغه منافقت کړی دی ما ته حکم کوي دا چې کله وایي هغه زمونږه هغه راځي مکه مشرکانو ته کار وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم حاتم ته تاسو کو چې تاولې راځي لګي هغه نه الله نه نو منافق ما نه د اسلام نه اوسته ما خو ما چې وکړل چې په مکه کې د ټول مهاجرینو خپلوان دي هغوی چې کوم بچي ځمکې جایدادونه هلته پاتې شوي حقم خپل خپلوان د هغې حفاظت ونه کوي زه په مکه کې خلیل وم د بار نه راغلی وم زه د دې قبیلې نه یم ما یو قبیلې صحیح وکړو چې زه به تاسو نه دفاع کوم تاسو نه ما دفاع کوم ما هجرت وکړو زما بچي هلته پاتې شو خپل خپلوان نشته دی ما ویل راشه دې مشرکانو سره احسان وکړه او دغه احسان په بدلې په وجه به دیو زما د مال زما د بچو حفاظت وکړي او ما دا کار د منافقت او د کفر د وجې نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل صدقه حاتم رښتینی دی عمر بن الخطاب یسجد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ای د الله نبی ما ته حکم وکړئ دا څه ووایم فانه خان الله ورسوله ځکه د الله رسول سره خیانت کړی النبي صلى الله عليه وسلم في أبو هريرة إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الله تعالى بدر ولا راخار شوی او دا زیر الله ورکړي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اے بدریانو چې تاسو څه کوئ هغه کوئ ما تاسو د مخکې نه مغفرت کړې مخکې نه مې تبخل هغه سعادت شو او دا یو اوچته مرتبه شوه دې ته نازولې مرتبه وایي چې تاسو زما په نسب باندې دونه شان راوړئ بیا د دې اتفاق دی علما که بدریانو داسې عمل کړی وی چې په هغې باندې حدود شرعي قایم نه ده بیا په شریعت حق قایم کوو قایموي یا د بندګانو حقوق هغو ته نه وواپس و داسې ګناه چې پای کې حق نه د بندګانو حق نه د الله د په منځ کې هغه ته الله معاف کړی دی دا د دې شان په مرتبه شو دنیا کې الله وزیر وي ډېر ویل په دې صحابه فضیلت هغه دی چې بدل دی یو صحابي فضیلت په بدلتوب کې راغی دی هغه سعادت او کمال عمر بن الخطاب په خپل دور خلافت کې چې کله بیت المال مقرر کړو او د کسانو تنخواګانې مقرر کړې د کال تنخوا به ورکوله د بیت المال نه ځکه بیت المال عایدات دي زه نظم ستاسو حکومت دی د دې غټ عایدات دي یو ځینې عایدات د بل ځینې عایدات غنیمتونه به راتله فی به راتله صدقات به راتله دا قسمه قسم عایدات به راتله دی وخت کې ولا راځي غټي امدني په حکومت کار دا چې د حکومتونو عوامو ته سہولتونه ورکړي او چون کې عیاشي کې هغه مبتلا کېږي نو عوامو ته څه سہولت ورکړي د سہولت باندې د عوامو زندگی باندې ورته نه ځکه دا یو عیاشي دی دا ولا
خرچیا به کوم ځای نه پوره کیږي د عمر بن خطاب په زمانه کې په خرچا د عمر دومره وه چې د بیت المال نه تنخوا اخیستله نو عثمان رضی الله عنه او نورو صحابو په خپل منځ کې مشوره وکړه چې عمر بن خطاب د بیت المال نه تنخوا کم اخلي په دې باندې اوس خرچې نه پوره کیږي کار دا دی چې موږ عمر بن خطاب له خرچه بڑاو وکړو خرچې ډېرې شي او له پراخه نفقه په ځان لري مراد عمر نے اجازه مختلف ہے عمر تم ته اجازه راځي څنګه کار د بیت المال نه لږ تنخوا ډېره وکړو عمر بن خطاب طرف په خصوص او تویل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځلاړو ابوبکر صدیق په سیواله یې هم لاړو ما د نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر لار اختیار کړو او سیو ځای شو او کما د هغه لار په مستره زما هلاک شي تباہ شي هر نفقه باندې کوي زما مثال د بیت المال د سیدل کې ولی یتیم د یتیم په پالن کوونکې گزارې والا چې د وخت دی دا به جمع بزان نه کوي چې جیدادونه ځان نه جوړي خزانه ځان نه پیدا کی جزیره ځان نه پیدا کی دا ولې جایز نه دي صرف د ضرورت مطابق فقط جدا گزارې کی زمون استاسو دی حکمرانانو یا زمون استاسو دی افسرانو که په دې باندې عمل وکړو چې ګوره زمون استاسو خزانه بدري مېشت کې نه ډکې نه ډکې من تاسو نه راکې جواب سورتونه هم سره کوي وجه عمر بن خطاب هغه به چې کله وحي به لیکلو ګیټ باندې شي د مسلمانانو نیوی وزان ته نه بدلې چېرې د ضرورت مطابق کې به لګي ترکی اسمانه مسلمانې نه کې لانکې چې باندې کې هي کپڑے بنا چې لانکې باندې کې او به بشریت تحقق وکړو عمر بن خطاب په وخت کې خزانه او مسلمانانو تقسیموله نو هر چا یې سب بیت المال کې ورکړی و بدریان له ټول صحابو په نسبت تنخوا ډېره ورکړله ځان نور له 3000 ورکړله بدري له 5000 ورکړله او علاج دې د وجنه چې دا صحابو په چت خلک دي الله تعالی دین ته خبر د مغفرت الله ورکړي زکه ول زیات تنخوا بیت المال له ورکړي دا بدریان فضیلت به کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر نراغه مخکې شو چې په دغه زمانه کې دغه رمضان میاشت کې نبی صلی الله علیه وسلم رقیہ رضی اللہ عنہ دا وفات شوا بیمار او په دغه بیماری کې مست وفات شوا رسول الله صلی الله علیه وسلم لوریان مشر لوري زینب او د هغه احوال په بیان کړو هغه په تورزی باندې واځه دغه زینب د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې وفات شو وروسته وفات او دا رقیہ د نبی صلی الله علیه وسلم دویمه لور زینب په سي دویمه لور د نبی صلی الله علیه وسلم رقیہ پنځه دېرش کال کې نبی صلی الله علیه وسلم پنځه دېرش کال په عمر کې رقیہ د نبی صلی الله علیه وسلم شو او د وو کال دا وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی شو ندی د مور سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ چې خدیجه ایمان راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ریان رسول الله ایمان راوړ اول کې دا نه وکالو یا دا وکالو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ترزویل ورکړه ابو لهب اغراغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جرګه وکړه او ځامنه یو عتبہ یو عتیبہ اذوان د ابو لهب زامن او رسول الله صلی الله علیه وسلم ام جمیل نور او ابو سفیان کور
کوم چې قرآن کې الله د هغې ذکر کړی وامرأته حمالة الحطب جرګې په نبي صلی الله علیه وسلم وکړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وروسته د ادوال بیان د تر لوړ په دې لپاره ما سره نور قربت حاصل شي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی شو دا واده شي لا نه وي صرف نکاح ته نه شي نبی صلی الله علیه وسلم چې نبی شو د نبوت سره مشرکان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی او عداوت شروع کړو په باب دشمنانو کې خطرناک سخت دشمنان همدا تر او د چشي وه دغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم گاونډیانو دا بطلا ازغی به راوړو ګندګۍ به راوړې رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازې مخې ته به وځول رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا غلري کړی او ویلې بیسل جواب هاذا یا قریش اے قریش دا دې پټ گاونډي ته د سماعت سره تاسو گاونډي ما خلک د گاونډي لحاظ ساتي کافر گاونډي نیولې تا گاونډي دې کافر دې يهودي دې نصراني دې هندو دې سیک دې مجوسي دې هم تا هغه پتا باندې حق جواب دې هغه سره گاونډي ټول کې شی ورلېږي روټۍ ورلېږي ترکاري ورلېږي تپوس به کې نور ضرر تکلیف او تنور رسي هغه ته باندې حق جواب دی او چې مسلمانو بیرته حق دی اسلام به جواب دی او چې خپلوان گاونډي بیرته حق دی خپل ولای د گاونډي ته د اسلام نبی صلی جواب هاذا یا قریش قریش ته خپل د پټ گاونډي ته دیتا اوسه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سخت عداوت او دشمنی شروع کړه کله چې الله د آیات نازل په صورت تبت یدا ابي لهب دا ډېر مضر انسان ټیک ده نبی صلی الله علیه وسلم عباس هم تر حمزه هم تر ابو طالب هم تر ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم عباس رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان په نه راوړل حمزه لا ایمان نه راوړل اوس ایمان نه من به سکله پدري چاته به پریدي نو تر څو پورې د نتیجې انجام هغه پته لګېدلی ټول سکله پدري د ابو لهب خلاف ما یو ناشنا مان به خستا اختین بریخي راتله خلکو ته ویل یا ایها الناس لا اله الا الله تفلحوا اے خلکو لا اله الا الله کې تاسو به کامیاب شئ شاته چې سګیره په الله محمد رسول الله دې ابو لهب په کار باندې کوي کله چې الله د آیات نازل کړو وانذر عشيرتك الاقربين استغفلوان اے نبی هغه له اوس انذار ورکړه یره زتا صداقونه ما چې دلته خپل لاندې د غره لاندې په دې خپل کې ولخر را روان دي او په تاسو باندې حمله کوي وجني تاسو قتل کوي بچی دنا لوټ کوي مالونه لټ کوي کوم مصدقین رجنا منای اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد زتا سليرا لكما سق عذابنا الله عذاب بدل باندې راشي تباہ شي دنیا کې هم او آخرت کې هم ځان خلاص کړي ایمان وروړي اچھا څه نه ویلا تي ابو لهب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبا لك صائر اليوم لهذا جمعتنا تباشك تامنی ندی خبر تراجم وکړو وایي څه مسله ده او بیا به دې ابو لهب د سلاس د څه الله د آیاتنا نازل کړ تبت یدا ابي لهب وتب
ګوره قرآن کې ابو جهل کافر و ولید د مکې مشر مالدار و خالد بن ولید د دې ابو جهل تر هغه شدید کافر دی قرآن کې د هغه صفات الله ذکر کړي نوم یې ولانه د ذکر کړی دی ابو لهب نوم یې ذکر کړی او صفات یې ولا ذکر کړو تبت یدا ابي لهب دې اشاره ده ایمان کې جنو پیدا ولا ورکړه الله قرآن کې ذکر ما مال ما کسب خزه ولا ذکر چې دا سورۃ کله نازل شو نو خزه ډېر پیش او په غضب کې راغله ام جميل اول خلاړو په نبی پسې ما سوال چې کړو ویل دا قرآن مې راغستې دي او ما دا الله اوس کړی دی چې ومې په دې باندې مې کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په مجلس کې ناست الله ته پټ کړو روان شو مزمم ویل بدی راغله دین زمبلی شي هغه چې تابعداري نه کوو او موږ اوسه ورګرځو نه کوو روان شو نبی صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صدیق ویل اذا الله نبی ته په توګه دی ویلې نبی الله زه د دې کنځلو نه بچ کړم دا مزمم ته کنځلې کې زمان محمد او احمد دې مزمم نه نو دویم کار یې دا وکړو چې زامن دی ویل زما خبرې په حرامي لا اکرام پکې عزت پکې قدر پکې کنځلې وته نه کې رحمت وته نه احسان وته نه کې او دین کې وته چې پلارا دین دې از ټوکی نه دي کپړې نه دي دا چې باچو دا ډېر احسان ډېر مشهور احسان سره نو کله په ایمان کې داخل شو موري خبره شو موري ګمان درو چې راشه دا بچي ما سره څه احسانات کوي نو ته یو قسم وکړه محمد صلی الله علیه وسلم خوري وی خورا کې نه دغه موري پیښ چې رسمات وین په لکه عظم ولاله خپل خوراک شروع کړو ما دا په دې کې د مور او پلار متاثر کیږي لکه عظم پکار دی چې پلار موږ متاثر شي مور موږ متاثر شي چې لکه ما بچي په لکه عقیده ولاړل دا څه نه دی زه به ګریوانه جوړ کړ او نبی صلی الله علیه وسلم دې ویل قیامت پورې حرامي تر مرګ پورې څه خبره به مونږ کوو نبی صلی الله علیه وسلم مخالف مبتلا کړو نبی صلی الله علیه وسلم تر پاسات باندې خیره وکړي اللهم سلط عليه كلبا من كلابك الله په دې باندې اوسه ستاسو سونه په مسلط شام ته قافله روانه دیم دې قافلې سره شام ته ټول په تجارت کوي ابو لهب راولې کې قافلې والا دی ویل ورځ ما بچی باندې بخیال او نظر وساتئ ځکه دته محمد رسول الله خیری کړی تاسو څه پته لرئ چې محمد رسول الله کوم خبرون کې هغه حقي نو شام ته په لار کې په شپره په یوځي کې پړاو راچو ګر چاپې ټول کسان ته سملاس دې په منځ کې سملاس کسپیر راځي شرمخ راځي پلان راځي ګذر راځي بل شي راځي دنه به ورته وڅنس اگر ګر چاپې ته نو پراته چې الله کوم اراده کوي څوک یې منه کولای نشي نو شپه چې شوا دې کې ځنګل کې اسمانه راغی چاته تعارض سیدم په تاسو سره وی دا عمر په مدار او واپس ستروان رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری هغه سعادت شو ها عتیبه نقصان دا شو چې هغه مرتبه او شپسته به ایمان راوړی هغه مرتبه شان خو ته ملاو نه شو کوم چې عباس ته ملاو شو ابن عباس ته ملاو شو علي ته ملاو شو
فضل او عقیل ته چې کوم ملاو شو هغه څه مرتبه خو به ته ورته کړی شو کله یک لکشه ویل کده عاص مونږ کې عاص ته مکه مشرکان پیشکش یو کړل کمی جناکې د خوخي یو په ځای بلست لدل رسول الله صلی الله علیه وسلم طلاق کا هغه کله او حاجه کېدل نه دې طلاق ولې طلاق همدغه په وجه باندې رسول الله بیا مکه تیر شو دوباره له دې نکاح باندې ورلولې کړه بیا دوانه مشو هغه بل خزو نه کړه او زینب هم را شو رسول الله عاصم بن دې مرشد ابو العاصم دي ناکار طلاق دار رقیه چې کله طلاق ټیک د الله رقیه لا ام کلثوم له خسته بدل ورسو انسان باندې تکلیف او مصیبت راځي چې هغه تکلیف او مصیبت کې صبر وکړو الله تعالی دا دې خسته بدل ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویلي په مصیبت تراغه او دا دعا ویلا ان لله ما اعطى وله ما اخذ اللهم اجرني في مصيبتي هذا دا دعا ویلا اللهم اجرني في مصيبتي هذا واخلف لي خيرا منه الله ور ثواب ورکی دا غنه مخسته بدل ورکی ام سلمہ وای زما خاون چې رسول الله راته دعا ویلا ما ویلا و می ویلا ورته ویل دا مسلمانانو په خاون چاته لا غير مطلق الله رسول الله خاون کو کړو د دین کا عثمان څخه شو رقیه بیا عثمان رضی الله عنه په نکاح باندې وارث رسول الله عثمان چې صفات والا د مقرره تفصیلات هغه بیان کړي پس د مکه مشرکانو سره خلاف شو عثمان رضی الله عنه سره د خزینه حبشو ته هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپل خزې سره د ابراهیم علیه السلام د رسول هجرت وکړه حبشو طلاق سره د خزینه حبشو کې زندگی تیر کړه هلته به یو بچی وشو عبد الله نوم دا په حبش نبی ته مکه ته راغی به د مکه نه هجرت وشو مدینه ته دو هجرت والا بچی چې کمیو په ځانګو کې پروت وو وایي چې چرګ راغی په سترګې باندې ورسته ټوګه واله هغه ټوګې د وجه سترګې خراب شو بیا زخم شو شرایط کې په دغه د وجه نه نازلی پوری دیوالی مستمر شو رقیه ته ډېره صدمه د دې د وجه ورسېده د هغې د وجه دا خپله به بیماره شوه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته تلو عثمان هم سره روان شو نبي صلی الله علیه وسلم عثمان واسطه کړو ته لاړ شه ستا ښځه د رقیه د هغې بیمار کوسي وکړه او طالب الله اجر د بدریانو صحابه درکړي غنیمت ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه بیا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت خپل اولاد هم خپل بچو هم او امت هم ځان لدانو یو بل صحابي دی امامه بن ثعلبه دا مور نه جوړه دا غي پوره څوک د خدمت نه داغیو ابن نیار نتی ابن نیار دی کو ماما چې کوی دی د دې ویل چې ته پاتې شه همو خدمت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او دی خو یو چې ستا خور د تو ته پاتې شه خدمت ته زبدر ته نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کو ماما ابن ثعلبه دی اسلام ور د ته پاتې شه خدمت او اغله په بدر کې څو غنیمت او هغه دې چې تعالی الله اجر پر صحابه بدر درکړي ولې ورتیو او چې جهاد په دې توجه به امیر یو ځای ته کولې ته په مجاهدین کې به حساب
النبي صلی الله علیه وسلم عثمان بن تیسار د خدمت لپاره او چې ویل استاد لپاره اجر او ثواب د بدري بعضی کسانو هغه زمانہ کې د صحابه سره په ځل کې عداوت او دښمنی لرله راغی عبد الله بن عمر ته او په عثمان اعتراضونه وکړل عثمان باندې اعتراض یې وکړ ګور عثمان عیاذ بالله مجرم انسان دی ځکه بدر ته نه دی او حج کې میدان نه راغلی صلح حدیبیه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت غوښتو په بیعت کې عثمان نه ګور دا دې چې عثمان نشته دلایل نو ته راځي ماشاءالله چا غلط وکړ بعضی کسان غلط پیږي به زه اعتراض نه کوي دا شیګان ټول کسانو غلط پیږي ځکه اعتراض نه کوي او صحیح کسانو ته کینی نه چې راځي صحیح کسانو خبرې جواب دلایل نو ورته ته نشي په بدر ته دتل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ایثار خپل لور د خدمت لپاره او نبی صلی الله علیه وسلم له اسم ورکړل بدري غنیمت او په بدریانو کې حساب کړل او حد کې ټیک د دیم راغله الله ته معافي کړل او تاسو چې الله ولې معاف کړ لقد عفا الله عنه او حد ډیر خبره او خوشي رسوبه وای ان شاء الله لکه سان رسول الله صلی الله علیه وسلم او یې ارجه بیعت رضوان دی دا خو هغه ټیم کې شوی چې عثمان مکې ته لېږلی خبر راغی چې عثمان مکې مشرکانو شهید کړی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت واغوست او خپل لاس یې راواغوست دا د عثمان لاس دی ما بیعت وکړو ځان ته عثمان به د میدان ته تښتېدي چې ژوندی او راشي ویرې نه که بل څوک اوچت وی رسول الله د لاس نه بل چا اوچت لا شته نه بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تیر شو استازي راولېږل د فتح د مکې نو زید بن حارثه دا د مدینې لاندې طرف ساپله ورته وایي هلته یې لېږلی و عبدالله بن رواحه علیې ته لېږلی رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښې باندې زید راغی اسامه وایي دا خبر په داسې ټیم کې راغی چې لمن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور د دفن کېدو نه لاسونه وڅنډل تاسې لم دفن کړه دا زیری همته راغی رقیہ دویشتو کال په عمر کې دنیا نه تللی ټوله زندګي دویشت کال لیکن دا تاریخ گواه دی په دې چې ټوله زندګي سخته تېره کړې ورته اول شو صداکار وشو عثمان یې خاوند شو خو د هغې سره په مکې مشرکانو د ایمان د وجې چا نه پرې پوښتله حبشو ته هجرت وکړو حبش به چې مدینې ته راغله په مدینې کې په تکلیف او بیماري شوه او دا غزویم ورکوټوالي کې هغه ترکو ته ورسېدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اولنۍ لور مړه شوې ده دا رقیه د دویشتو کالو په عمر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنازه کې دفن کېده وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی لور یې مړه شوې وه په دې وخت کې رقیه رضی الله عنها وفات شوه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی عثمان له خپل بل لور ام کلثوم یې ورکړه وروسته بیا ان شاء الله بیان او بیا په دې ټیم کې رمضان کې متصل د اختر مزرار او اختر نوم صحابه وکړو بیا هغې وروسته چې کوم حالات په منځ کې راځي ان شاء الله دا کې به بیان الله دې موږ تاسو مرګ نه بعد مستعد د روحونه دي صحابه الله یوځي او په ورځ د محشر باندې قیامت په ورځ باندې الله په جنت کې یوځي الله یې ستاسو شکر نه وکړه واړه په وخت خپل فضل په کار باندې معاف کړي الله دې موږ تاسو په سیدی باندې صحیح عقیده او صحیح منهج او نظریه باندې الله روان الله دې ستاسو دې محله کې په علاقه کې په کورونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دین مسلمانان باندې راوړي چې په عمل نستاسو په دې ملک کې الله صحیح قانون دی اسلامي قانون دی الله راوړي صحیح معاشره دی الله راوړي دې وخت کې چې څونه مسلمانان کو
تکالیف کې مبتلا دي الله دې خپل فضل او کرم باندې رحم الله دې مدد حاجات ضروريات من خپل ختم فلسطین مسلمانان دي هغه څنګه الله تعاون او مدد وکړي خپل فضل او کرم باندې الله داغی سره مدد کول آسان دي ګران دي الله تو سره مدد وکړي تو سره نصرت وکړي الله داغی حالات کې تو سره معاون او ناصر دې نه کوم افغان روان دي الله ټول خپل زین او تولو الله خپل زین او تولو دې اوازونه نو اخلاص کې پردي کورونه د اوازونه اخلاص کې البته د یو الله بنیاد الله دلته کوم کسان دي د دې ژوندۍ بیا الله آسان کړي حیا کې مشکلات الله ختم کړي یا الله کوم کسان چې مشکلات مسلمانانو ته جوړي ته هدایت الله ته هدایت دې یا الله مسلمانانو ته الله دې حکام دي مشران دي کسی دین باندې راوړي الله کسی دین راوړي الله ټول توفیق ولور کې صحیح دین صحیح ایمان صحیح نظریه صحیح عقیده او بزرګ کې شفقت پیدا کړي خپل رعیت باندې یا الله بزرګ کې شفقت پیدا کړي کم قسم مشکلات چې موږ تاسو ته دی الله خپل فضل او کرم باندې یا الله مؤمنان د مرسي دا ختمه کړه او یا الله تاسو تعاون او مدد وکړه الله زموږ اخر خاتمه په ایمان باندې څوک ناجوړ دی الله ته نصیحت ورکړي جنونه دي څوک دی الله ته اخلاص خپل فضل او کرم باندې اخلاص څوک بیماران دي ټول صحت ورکړه څوک قرضدار دي ټولونه ادا چې کاروبارونه خراب دي الله آخر خاتمه یا الله ایمان کو جنت بيسار کتابه یا الله تداخل بارك الله فيكم